کدا دیوبندي وي داسې دیوبندیان مونږ هم یو، زمونږ پې بیا فخر دی. په افراطیانو، غلاتو، د شیعاګانو، په ایجنټانو، په چمچو، په تالیسټو، په نوکرانو د هغوی په ترجمانانو باندې رد شو. د نن زمانې دا بعضې شذور نذور بریلیان چې په هغوی کې افراط او غلو د حد نه زیاته ده، تاسې د هغوی تقریر وګورئ، د هغوی تحریر وګورئ، د هغوی بیاناتو کې کلم کله دا وایي چې دا اهل سنه و جماعه وایه. چې پوښتنه ترې وکړي چې والجماعه ولې نه وي؟ وی اهل سنت والجماعت دا ځان ته دیوبندیان وایي، نو موږ به ځان ته و جماعه وایو. نو دا ګوره صرف هغه ضد و عناد دی ښه، او دا ضد و عناد دا په اهل کتابو کې مو. نو دې خلکو د اهل کتابو جوټه څکلې ده د بعضو نو دی والجماعه نه وایي. که دا دیوبندیت شي نو صاحب د ابوالمنتهي د شرح د فقه اکبر د ابوالمنتهي ملا صاحب دا دیوبندي لارې د اهل سنت والجماعت ته دې ځکې یو نقطه ده ښه. هغه دا چې ګورئ، که تاسې قرآن کریم وګورئ، بیا په هغې تفاسیر وګورئ، او بیا احادیث مبارکه ته ورشئ، او بیا په هغې شارحین د احادیث وګورئ، علم کلام ته ورشئ، د علم کلام د علماو تصریحات وګورئ، عام کتب زمونږ د دین او د اسلام وګورئ، نو په هغې کې دا کلمه چې کله ذکر کیږي نو دا معرفه باللام ذکر کیږي، دا اول جماعت کلمه. ګوره ابوالمنتهي دا زمونږ د عقیدې کتاب دی، د امام صاحب د عقیدې د کتاب شرحه ده، مسلم عند الکل، او په دې کې څه راځي؟ هدانا الى طریق سنت والجماعه راځي. خبره باندې پوش په دې کې دیوبندیت نشته، دا تعبیرات، دا اطلاقات دا صحابونه بلکې مرفوع احادیثو کې دا ثابت دي اهل سنه والجماعه. هکذا الملل والنحل دی. ګوره که تاسې وګورئ کېده قرآن کریم ته تاسو لاړ شئ، قرآن کریم کې راځي سورہ آل عمران دی، پارا نمبر 4 ده، یوم تبیض وجوه وتصد وجوه. د قیامت هغه ورځ ده چې سپینېږي به ډېر مخونه او تورېږي به ډېر مخونه. په دغه ځای تفسیر د عبدالله بن عباس دی رضی الله تعالی عنهما چې صحابي دی، او د تر زوی د سید الکائنات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی. داغه تفسیر دلته دا د ابن کثیر ته نقل کړي، تفسیر ابن کثیر ځان سره ولیکي، 2 جلد 82 صفحه. یوم تبیض وجوه وتصد وجوه، یعنی یوم القیامه، حين تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وجماعه نوي پشاند غلات و افراطیان، وتصد وجوه اهل البدعه والفرقه. قاله ابن عباس، دا چا ویلی دی؟ عبدالله بن عباس ویلی دی، هغه صحابي دی. نو صحابه سوي اهل السنه والجماعه وجماعه نوي، او دی دیوبندیانو ضد کې راغ وینا والجماعه موایا. دا ګوره ضد و عناد، دوی مونږ کې عناد و ضد و حمیت و عصبیت خو نشته. ولې نشته؟ دی نوکانو نم بیږي، دومره تعصب و عناد و حسد دی درکې. الفرق بین الفرق راوالی چې هغه د نن نه 1015 سال قبل لیکل شوی کتاب دی، د امام عبدالقاهر ابن طاهر ابن محمد بغدادي کتاب دی. د هغې 283 صفحه تاسې وګورئ، په هغې کې هم دا وضاحت موجود دی. الفصل الثالث من فصول هذا الباب في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة قد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة وجماعة نوي.
دی د دیوبندیانو په ضد کې راغه نو څه وایي چې والجماعه مه وایه